ولسليمان ريح غدوها شهر ورواحها شهر وأصلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. اصل چې سليمان عليه السلام د واقعاتنا مخشه داود پیغمبر علیه الصلاة والسلام ذکر شوی و. نو یوه ډېره بهترینه خبره هم د سلیمان علیه السلام په واقع واټه شرعي مسله هم روزي چې پاک شي میش پساوي نه. سلیمان علیه السلام په باره کې خو یې چې الله پاک دته هوا هم مسخره کړې وه چې چېرته وړان پې کوه امر وې کوه هوا د الله په حکم دا یوه په یوه ورځ یې پوره میاشت سفر پې کوه لکه مطلب میاشت سفر څومره وي دوی ګایز ورغی او ته وویل چې موږ یو میاشت سفر وپې کوه او دی سره دته پیتال تانبه دا نرمه وه د یبې غوندې هېڅ او قسم نور الله جل شانه معجزات ورکړي وي. او بل دا وه چې د سره اصل مسله کو د پوینټ خبره دا د بنیادي چې سلیمان علیه السلام ته پیریون جنات مسخر وي څه د د پوره حکم څه دی پیریون جنات پوره دا مسخر کولای شي که نه جایز دي که نه جایز دي. په دې باندې شیخ محمد شفیع صاحب معارف القرآن مصنف او ورسره د نور هم فقهي فتواجات او جامع خیر الاسلامي وله په دې مو ډېره پله وړوله. دې تسخیر جنات په حواله سره څو خبرې زونه په اول په چار دي او ډېر اهم بحث دی خو مختصر یې کوي ټول نه ورکوي. اول دا چې د انبیا تسخیر د جنات د دې 4 ځنه وخصل دا معجزاتن وي دا الله خپل ورکړي وي د الله د معجزې په برکت سره دې ته مسخر شوي وي لکه سلیمان علیه السلام ته د دې پوره جایز هوي په دا مانع نه دي. کله ور داسې وشي چې کرامتن تسخیر د جنات وي نو چا کرامت وي لکه صحابه اولیاویز ډېر اولیا داسې دي چې هغه د پوره جنات خود به خود مسخر شوي دي د خبره ماني خدمت کوي. نو په دا شان څه قباحت نشته دا هم جواز لري. درام بنیادی مسله په دې د شدو کنه هغه مسله په دې د شدادو چې یاره د دغه تسخیر جایز دی که تسخیر جایز نه دی. نو علما یې چې هغه کلمات سره د پیرونه مسخر کول چې آ کفري وي نه جایز وي دا خو صریح کفر دی دا جایز نه دی. یا په داسې کلمات سره مسخر کول چې ا معلوم المرام نه وي معنا مقصد معلوم نه وي په دا یې هم مسخر کول جایز نه دي کېدای شي هغې معنا د کفر د شرک د فسق وي او دا نه په جادو په اثار سره یا شیاطین د فاسق فجر دا چار کوي دا حرام دي دا نه جایز دي. او ځینې خلک دی د پوره ډېره زیاته ګمراهي ته هم ورسېږي ټیک نه دو. بله خبره دا چې یاره که چیرې په شرعي مسنون اوراد ادعیه په ذریعه سره دغې جنات مسخر کول ملګري کول جایز دي که نه جایز دي. نو ویایي چې دا هم بیا 2 صورتونه دي لیو په دا ته ګاټه کې جلب منفعات وي فایدو ځنې وخلی لیوزونه ضرر پې لرې کوي. که چیرې جلب منفعات په دا د ګاټه کوله فایده د واپې بوندې چې مطلب د پوره کول دا حروم دي ځکه چې استرقاق الخور مسله رنیمي یو ازود بغیر د واجه نه غلام جوړول دا خو جایز نه دي. نو پیرای خور دی ازود دی ته ویلې بلا واجه غلام جوړوي. البته یو صورت علما جایز بولی چې تو ته د شر نه ځون محفوظه وي یا بل چا نه شر په لرې کوي او په دا کښې د مفاد د ګاټې دغې شي سوچ دی نه وي دا صورت علما جایز ویلي دي خو چې دا ډېر خیر نشته پکښې ځکه چې دې صورت شه د انسان د حرکت خطره نه دو په مشکلات شه چې دله خطره نه دو او تر ویسه پوره 99% علما رجحات په هر صورت دی حرمت ته دی. البته دا یو معمولی جواز بی په صورت شدای چې کله دفع معذرت وي ضرر د لرې کول دی پوره وي یا ځون نه یا د بل نه او په مسنون طریقه باندې په جایز الیار باندې دې نه ماوره دا پیرون دی دا سیدون دی و دا مطلب پلونکای دی دا پلونکای دی دا عمیل دی دا غرسکراک الله خپل دا ټول درویغ دی ټوله دوکادو حرام اعمال دی پکښې مبتلای علم دا ګناهونه معاف کو خیر نشته پکښې. خو بنیادي مقصد یې میش دغې مسلې وضاحت کو کول وي
چې د مسلې وضاحت وشي او دا شای علما لیکلي دي د تسخیر هم داسې ارزون کور نه دی چې ته مسخر کوې څه دا هم داسې وایي ګوله داسې ارزونه جمع نه دو چې بس هر سړی تصفیه وروغلي یا لیکه ترې بدله کړي نو د دغې شي نه احتراز حتی المقدور ضروري دی فرض دی واجب دی او په دا شي کښې نه ځون ته دوکا ورکول پکار دي نه بل ته او نه په دا شي یقین کول پکار دي او د عمل انبیا د پورا معجزاتن جایز وه یعنی کې خلق صحابه د پورا کرامتن جایز دی هدی نه مورا چې د دفع د ضرر د پورا وي او په جایز مسنون اورا د په بنیاد وي بیا خو جایز دی ورنه یو صورتي د جواز نشته الله جل شانه دا مشتال یې روشي چې کیما د میش پکې خیر وي د عمر پکې خیر